بسم الله الرحمن الرحيم. ګوره محترمو، منګه چې کوم قوانین ووي که نه، نو پکار دا ده چې دې کې ماشومانو سره بار بار اجرا کړو، او تر دې نه پس ورته بیا دا قانون ووایي ځکه د ساکنین والا قانون ګر چې لږ وروستو خو دا ورته رامخکې کول پکار ځکه چې د دې ضرورت ډېر په صیغو کې راځي. نو ماشوم ته وایي چې بچې الګا ساکنین والا قانون دې ته وایي چې دوه ساکنین چې کوم دي نو رایوځای شوي، الدقا په معنی د رایوځای کېدو، یعنی چې دوه ساکنه رایوځای شوي، نو تر دې نه به یو ساکن موږ څه کوو، دا به حذف کوو. نو دې به موږ په دې طریقې سره پوه کوو. ورته وایي چې ګوره بچې لکه موږ دلته کې وایو یقولو، نو موږ ویلو وه چې دا یقولو دی، په دې یقولو باندې چې موږ د حروف جوازمو نه لم داخل کو، نو آخره کې د آخرني حرف چې کوم دی نو دا به ساکن کېږي. نو دلته کې د لام چې موږ داخل کو، نو دلته کې د لام موږ داخل کو د حروف جوازمو نه، نو دا لام چې کوم دی یقولو لام پیشلو، دا لام به موږ ساکن کو. نو چې کله دا لام ساکن کو نو ګورئ دې نه څه جوړ شو، لم یقول، نو دا و د مخکې نه ساکن او دا لام هم ورسره ساکن شو، نو دوه ساکنان چې کوم دی نو راجمع شو، یو واو راغی او یو لام راغی. نو دا لومبني ساکن چې کوم دی نو دا به موږ حذف کو، نو موږ سره به څه پاتې شي، لم یقل. دغه شانتې موږ چې د امر صیغې ته راشو، کله چې د امر ګردان موږ وایو نو بیا به موږ په هغې کې دا وایو چې امر به څنګه موږ جوړو. بهرحال نو هغه کول دلته کې و هم ساکن دی او لام هم ساکن دی، نو دا و به حذف کو، نو کل به شي، و هم ساکن دی او لام هم ساکن دی، نو کل ته راغی، دا و به موږ نه څه کو، حذف وکړو. دغه شان کو یا د ساکنونه راغله لکه یبیغو، نو په دې باندې چې موږ لم داخل کړو نو یبیغ شو، دا عین دا ضمه چې کوم دی نو څه سره بدل شو، ساکن، دا هم ساکن شوله، اخره کې د عین د پاسې کوم دی نو څه راغی، غړندې راغی، جزم پې راغی. نو دلته کې اوس وګورئ دوه ساکنه چې کوم دی نو راغله، یا او عین دوه ساکنه راغلل، نو دا لومړنۍ یا دا یوه یا چې کوم دی نو دا به څه کړو، دا به موږ حذف کړو، نو څه به شي، لم یبیغ. دغه شانتې کال نه، کله چې موږ کاله والا قانون ورپسې ووایو، کولو چې هغې کې و الف سره بدل کړو نو کال نه شو، کال نه. نو ګورئ ماشوم به په دې باندې پوه کړو، دا الف چې کوم دی نو ساکن شو او بل ورپسې لام ساکن راغی، نو دا الف به حذف کو، نو چې الف هم حذف کو نو کال نه پاتې شو. دې ځای باندې ماشوم پوه کول پکار دي، او د دې مطابق چې کوم دی نو دې سره بیا سره هغه اجرا ورسره پکار ده چې دې د اتکا د ساکنې د اجرا وپېژني، او ماشوم دې په دې چې کوم دی نو چلو.